نو د رښتیاو خبره ده یاره که تاسو فکر ته خیال کړئ چې سهار له روژئ نو دا لوی ځان لړه ښه کوي موسم ښه ده سړیا ورځې لنډې دي داسې هغسې دا واړه ورته خوشحالېږي یو ورځ داسې ګپ شپ کې خبره د روژې وشوه نو یو وایي ما د وړوکوالي نه ټولې نیسلي دي یو پکې ما به ګډې وډې نیسلې ما نه پکې تپوس شو خو یو غږ ونه کړ نو ما هغه ته وایم تا جوړ یو نه و نیسلې د وړوکوالي وخت کې ما نیسلی وه مرګ مې پکې لیدلی خو تا ته خبره کولو اخبار له ورکولو نو مې زه خو یاره نوم نالم نو ما ته خو مور وایي چې هلکه ښځه مله امپوم دی کپړې بدلې که جومات ته مونځ له ورشه سبا د روژې اوازه ده نو ستا جیته ځان وښایي چې زه به روژه نیسم که نه نو ډېر زیات خوشحاله شو وایي چې جومات ته رالم مونځ مې وکړو هغه ته مې خبره وکړه چې خلک ووته نو ما ته یې چې تره اوچت کړه نو ما ورته د لاس اوچت کړ وی راته یې چې زه یو نیسه یو خوره وی رالم مور ته مې وایي چې بیبي اډرې د یوې وکړو خو زه به ټولې نیسم نو هغې راته په جواب کې وایي چې وایي بچی موږ به خوشحالېږو نه دا ثواب به زمونږ کېږي نو پلار مې لاړ یاره د ګوپیانو ورځ یې کیمې راړه یو غټ ګوپي نو ماښام نه مې هم ځان ټیټ موړ کړه چې بیبي دې چاته اوږدې پاتې نه شي که نه پخوا به دا خلک اوږده پاتې کېده نو یاره چې اوږده شوم پېشمني ما لپاس ولم نو غوړه چای راته کېښودې ما ورته وایي چې بیبي هغه ګوپي نشته وي چې شته وي هغې کې راته ته به وکړه دوه درې پراټې مې هغې سره وخوړې ډوډۍ چې زیاته کړي دا لوی کړي یا که واړه دا جوټه غوندې کړي ووایي نو بانک ته لږ غوندې ټایم وایي ما جوټه وولی ما راته وایي چې اوده کېږه ما بچې اوبه وڅښه هسې نه چې سهار له تږی شي نو د روژې هغه وخت هم را باندې راغی ورېږدېدم خوب رانه وتښتېد وی مخې ته یې راله جامې ښه چې څنګه بانک چالو شو پخوا به خلکو بانک کې اوبه څښل نو یاره ناتوګله جام مې خولې ته ونیسه خړته ټول مې اوس کوي تاسو ته پته ده چې د اوبو د ګوپي هم خپله کې نه لګي نو ما وایي چې راشه د کېږه سله خو مونځ له ورشه نو چې سریکه راشي نو ځان کلک کم ما قسم درته خورم که ما ته پته وه چې بادو سره یعنې روژه خرابېږي که نه وی او 10 چردام نه کوي خېټه کې مې چلا جوړ شو ډېره تاړه مې شوړه کې وایم چې دا روژه خو ډېره ګرانه ده هغې د سهار کې راتونه هم اوږده وي چې ړومبی کې رات استاد جي خلاصونه زما مازغو کار چک وی چې دویم رکعت وشو نو ځان له مې په مخ لاس راښ کړه خپلې سپلای مې راواغېستې خپلې سپلای مې اړولې په خپو دي کور ته راځم وی چې رالم مور بې د پېشمني لوښي اینځل وی ما ورته وایي چې واوره بېبې دا روژه مې د خدای پاک تېره کړي که بیا دې ما ته د روژې ووایي زه به دې کور ته نه راځم وایي بچې دا خو لا سور سهار دی لا نوان نه دی ختلی ته بیا نه نه په روژه مې څه کار نشته زړه ته مې چلی اړمچې ډنګ دی که باد ګیس جوړ شي که نه او هغه نه خارجوله نو هغې راته په جواب کې دا د ده دپاره ښه کېده دا خبره هغې راته په جواب کې چې وایي بچې دا روژه د خدای پاک تېره کړه نو نن به دله سپېرکای راوغواړم څپا به یې کړم چې په مړه خېټه تلی اچوې نو باد به د کولاو چلېږي ما ورته وایي چې خیر ده که باد چلېږي او که نه وی د پچوالي را باندې ما وی د کوڅې دروازې ته شومه د بانک مالله ډکوم هوا مې را پرېښود وی په لاره ځم هوا په یو ساه وځي وی د اوښ څه پوس کوي وی چې شل 15 قدمه لړم ما وایي چې په ژوند کې د دومره اوږده پوسکای نه ده خو زما خیال دی ښکلې میاشته جوړ سه رانه په کونه نو یې ډډې ته د ګډال دیوالو هغې له مې شا ورکړه ځان ته مې د شهادت کلمه وویل هغه چپ شوه ماما مې دا تا پکې بلکل یاره مرګ لیدلی